سلامونه ګرانو کتونکو، اخیل صوبزی مخاطب یم د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص او پاکستان کې بعض اهم اقدامات چې کوم دي هغه متوقع دي، مشاورت جاری دی او د خیبر پښتونخوا چې کوم د سکیورټي صورتحال دی د هغې په پس منظر کې چې کوم د میډیا رپورټس دي یا چې کوم اعلی حکام آف د ریکارډ معلومات شیر کوي د هغې خلاصه دا ده چې کیدای شي چې په راتلونکي 3-4 ورځو کې په وزیرستان کې فل پلیج اپریشن وشي. بعضې خلک دا دوام کوي چې دغه اپریشن دپاره چې دی نوم یې ایښودی شوی دی چې هغه بدر دی او بل طرف ته ډېره عجیبه خبره دا ده چې په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په ټانک کې، په لکي مروت کې، په ډیګ خان کې، په بنو کې بیا تاسو وکتل چې په باجوړ کې څه شو. دلته باقاعده چې دی د ریاست خلاف جنگ جاری دی او ریاست د بعض خرابې بسیاره هغه چې موږ خبره کوو د هغې مطابق بل آپشن لري نه چې هغه د علاقې چې کوم دي دا محفوظ کړي. خو کوم چې د کلدم ټي ټي پي یو سټیټمنټ راغلی په دغه متوقع اپریشن باندې هغه ډېر عجیبه دی. په هغې کې بیانیه دا اختیار شوې ده چې دا اپریشن چې کوم کېدونکی دی تر اوسه پورې خو د هغې اپیشل اعلان نه دی شوی، خو بقول د میډیا او بیا د میډیا رپورټس په بنیاد باندې چې ټي ټي پي کوم موقف اختیار کړی هغه چې دا اپریشن د خیبر پښتونخوا او د قبایلو د وسایلو باندې د قبضې دپاره دی. عجیبه خبره دا ده چې نیمه خیبر پښتونخوا چې ده هغه حالت جنګ کې ده او د بل طرفه چې دی هغه دا خبره کېږي بیا پی ټي ایم بعضې نورې پارټیانې چې کوم دي قوم پرست پارټیانې هغې هم د دغه مجوزه یا ممکنه اپریشن چې د هغې مخالفت کوي. کول څه پکار دي؟ کول خو دا پکار دي چې د اپیکس کمیټۍ اجلاس راوغوښتی شي او په هغې کې د طاقت چې کوم مراکز دي هغه د دې په باره کې ډیسیژن والي صرف د وزیرستان د مجوزه یا متوقع اپریشن په باره کې نه، بلکې د خیبر پښتونخوا چې کوم سکیورټي صورتحال دی په دې باندې او د هغې نه بعد یو پلیټفارم زموږ سره د ګورنر هاوس په شکل کې هغه موجود دی چې په هغې کې ګورنر صاحب د اسټابلیشمنټ په بهاف باندې یا د فیډرل ګورنمنټ په بهاف باندې هغه مختلف پارټیانې چې کوم دي هغه د مخکې غوندې راوغواړي او هغې سره دغه خپل معلومات هغه چې دی هغه شیر کړي، ځکه چې پولیټیکل منډیټ چې دی دا ډېر ضروري دی. بل طرف ته ګورنر صاحب چې دی فیصل کریم کونډي هغه د سونو پښتونخوا سره چې کومې خبرې کړې دي د هغې خلاصه دا ده چې هغه وایي چې زما چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه ټیم سره تېره ورځ کوم ملاقات شوی دی هغه په خیبر پښتونخوا کې د متوقع پارلماني تبدیلۍ په پس منظر کې دی هغه د دې اعتراف کړی دی. بل طرف ته دا هم ویلي دي چې آئیني طور له بغیر د څه هاسټیډنګ نه او بغیر د څه غیر آئینی طریقه کار نه بغیر منګه جمهوری سیاسي او آئینی حق لرو. هغه د اپوزیشن په خیبر پښتونخوا کې خبره کړې ده چې هغې د دې موجوده د پی ټي آی د صوبایي حکومت خلاف عدم اعتماد راوړي او د حکومت تبدیلي چې کوم ده هغه ممکنه کړي. زه نه خبر چې د جی واي او د ان پی په دغه حواله باندې موقف چې کوم دی هغه دننه څه دی او بهر څه دی. دننه خو زما معلومات دا دي چې هغه ورته ګو هیډ ویلي دي، خو بل طرف ته مولانا صاحب چې موږ به دغه غیر آئیني کار یا د هاسټیډنګ چې کوم دی د هغې څه نه جوړ کړي. ان پي هم دغه کړه دا غیر آئیني نه دی. کم از کم چې تاسو کله د جمهوریت خبره کوئ، کله تاسو د پارلیمنټ خبره کوئ، کله تاسو د رولز اف بزنس خبره کوئ، نو په هغې کې بیا دا عمل چې کوم دی دا بالکل د آئین د دستور او د پارلیمنټ د رولز اف بزنس مطابق دی. یو خو په دې باندې په کار دا چې دغه پارټیانې دغه وکړي سوچ او بچار پرې وکړي او په دې کې د پولیټیکل پوینټ سکورینګ ضرورت پکې شته. بل طرف ته کوم چې د تفتیشي ټیم د سوات د حادثې یا د سانحې باره کې کوم رپورټ راغلی دی هغه دا دی چې په سرکاري ادارو باندې هغه ټول ذمهواري چې ده هغه یې فکس کړې ده. اوس ګورو موږ دا چې صوبایي حکومت د دغه کمیشن په سفارشاتو باندې هغه کوم اقدامات کوي. بل طرف ته پېښور های کورټ کې چې کوم یو کیس مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې د پېښور های کورټ دا رولینګ ورکړی دی چې په سوات کې چې کومه حادثه شوې ده، کومه واقع شوې ده، په دې کې سرکاري وسایل ولې استعمال نه شو، د دې د روکتام مخنیوي دپاره اقدامات ولې ونه شو او بیا ټول ډیټیلز چې کوم دي هغه یې طلب کړي دي. دغه هم یو غټ ډیولپمنټ دی. ټول نه غټه خبره دا ده چې کو اپریشن کېږي نو د اپریشن مخالفت چې څوک کوي نو د هغې سره په دغه حواله باندې د دې صورتحال د سدباب دپاره بل آپشن چې دي هغه څه دي. ډېره مننه.